سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق الله العظيم. وعن ابن مسعود قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كم أقرأ القرآن؟ قال في شهر. الحديث. محترمو روزه را روانه ده د روزې د میاشت چې دی څنګه چې زمونږ د عام ورځو عبادات دي دغه شانې په دې میاشت کې یو لوی عبادت راځي چې هغې ته روژه وایي. په دې وجه باندې د هغې سعادت او د برکتونو د حاصلولو دپاره زموږ په دې علاقو کې خلک د قرآن د درس دپاره اهتمام کوي. نو نن ورځ به زه انشاءالله د قرآن سره د تعلق او د هغې د درس اهمیت چې دی په هغې باندې به لږه خبره وکړم. الله تعالی دې مال او تاسو له د قرآن صحیح پوهه او بیا په هغې د عمل توفیق راکړي. الله مو بخا دا اوس چې موږ په کوم دور کې اوسیږو دې ته مادي دور چې دی نو هغه مشهور دی چې یاره په دې کې خلک د مادي څیزونو د حصول لپاره چې څومره تګ و دو کوي منډه ترړه وایي او یقین ادا یي چې د دې مادیاتو د حصول په نتیجې کې به ترقي راشي، خوشحالي به راشي. په دې وجه خلک د جیدات د ډیرولو، د مال د ډیرولو، د خپل سټیټس او د خپل سکیل او د خپل حیثیت د اوچتولو دپاره هر قسم حربه استعمالوي چې د خوشحالۍ د ژوند سره زما مخامختیا راشي، ژوند مې د خوشحالۍ شي او راتلونکی دور چې دی نو هغه مې د مزو شي. او یوازې ځان نه بلکې د وسو او د بچو نه واله د هغې کړوسو پورې د سړي فکر چې یاره بچي مې هم زما نه ښه وی او نوسي مې د هغې نه ښه وی او کړوسي مې د هغې نه ښه وی. نو ترقۍ او د اطمینان طلب کوي چې یاره اطمینان به په کم ځای کې میلاو شي، سکون به په کم ځای کې میلاو شي. نو د دې ترقۍ دپاره خلکو د ساینس په نوم باندې ډېر ایجادات وکړو. د هوا په شان د مرغو په شانې په هوا کې الوتل انسان وکړه، د میانو په شانې په سمندر کې تګ او لارې ایستل دا وکړه. د ځمکې د یخ نه الله تعالی یو ځلې پیغمبر ته وی که ته د دې معجزې دپاره ډېر فکرمند یې که نه نو دا ځمکه سوری که او د لاندې نه ځان له راوباسه یا اسمان ته وخېجه ځان له راوړه. دا چا د وس خبره نه ده. خو دې انسان د دې ساینسي ایجاداتو په نتیجې کې دومره ترقي وکړه چې هغه ځمکې کې سوري وویستل او دننه پکې ورننوته او هغه معدنیات چې هغه د دې ځمکې د پاسه نه وو هغې را پیدا کړه او هغې نه د خپل ترقۍ دپاره منډه وواله. او ژوند چې دی نو هغه دونه ټیکنیکل کو چې د خپل ژوند ټول کړه وړه د ټیکنالوژي او د تکنیک او د فن هغه محتاج شو. حتی دا چې نن سبا یو سړی ځان له ډوډۍ خوراک هم کوي نو د هغې دپاره به هم یو ټیکنیکلیټي استعمالوي د هغې په بنیاد باندې چې فني ماهر نه وي نو هغه خپل خوراک چې دی نو هغه پخولو هغه هم نه کېږي. او چې کوم خلک د هغه تکنیک نه خبر نه وي نو خلک هغې ته اکثر د وحشي نوم وله ورکوي، د بې ادبه ورله ورکوي، د ناپوهه او د کم علم او د جاهل نوم وله ورکوي. په دې وجه باندې انسان د ساینس او د ټیکنالوژي په وجه باندې اخر سر ته ځان ورساو. په هوا کې د الوت نه مخکې په ځمکه باندې د تګ دپاره د موټر او د ګاډو شکل اختیار شو. او ممکن ده چې داسې دور راشي چې دا موټر هم الوځي، چې په کم ځای کې اوچتېږي هلته به اوچتېږي او چې په کم ځای کې روډ لځي هلته به روډ لځي. ممکن ده چې داسې دور هم راشي. خو د هر څه ترقۍ باوجود انسان ته هغه مطلوبه ترقي چې پای کې سړي ته سکون میلاو شي، اطمینان ورته میلاو شي، نشته. او چې څومره سړی په ساینس او ټیکنالوژي د دې سهولیاتو نه ډېره استفاده کوي او
ډېر سهولیات ورته حاصل شي، امر ورته سکون دغه برباد شي، اطمینان یې ختم شي، او د ډېر نه د ډېر په طلب کې چې دی نو د بل حقونه چې دی هغه ضبط کول او غصب کول چې دي په هغې باندې اړم شي. په دې وجه باندې الله مبخه علامه اقبال یو ځل یو په دې باره کې یوه خبره کړې وه چې یاره زمونږ د امت د مسلمانان چې مونږ یو نو زمونږ او د غیر مسلمو په منځ کې یو فرق خدا دی چې هغې امید نه لري، منصوبې لري خو امید یې نشته. منصوبې لري چې یاره دونه مې جازونه وې، دومره مې روډونه وې، دومره مې کارخانې وې، دا منصوبې لري خو امید یې نشته چې وبشي که ونه بشي. خو د مسلمان متعلق دا ده چې مسلمان پر امید دی، که نمشته شته، که اوس نمشته نو د هغه امید دی چې شته، چې یو ځل سبحان الله ووایم، یو ځل تلاوت وکړم، یو ځل د الله تعالی ذکر وکړم د خپل ځان دپاره د یو لوی محل په تعمیر باندې د خپل صلاحیت او خپل قوت طاقت چې دی هغه استعمالوم، نو امید شته. خو د دې امیدونو باندې چونکې صرف د آخرت د کامیابی تصور دی، نو په دنیا کې د دغې امید ظاهري اثار لږ کم ښکاري. چې کم ښکاري نو اکثر د مسلمانانو ګیلي داسې شکونه یي چې یاره موږ به چېرته ټیک نه یو، که ولې موږ د زوال شکار یو، یاره موږ به د الله تعالی نعوذ بالله بدي شو، که ولې موږ د زوال شکار یو. جاز جوړوي امریکایانې جوړوي، ټینک جوړوي جاغیې جوړوي، ګړۍ جوړوي جاپانیانې جوړوي، ارزان سیزونه جوړوي، کارخانې آبادوي چینیانې جوړوي. آخر زما د مسلمانانو ملکونو چې کوم ځای دي دا ولې نشته نو د سړي کله داسې په ځان شک پیدا شي چې مونږ کې څه فرق خو نه دی. نو په دې وجه زمونږ او د هغوی په منځ کې فرق صرف دا دی، یاد یې وساتئ چې زمونږ امید د دې دنیا پورې نه دی، زمونږ امید د ټول عمري او داسې ابدالاباده پورې دی. نو زمونږ څه وخت به کم وي، څه به زیات وي، څه به د خوشحالۍ، څه به د خفګان، خو آخرت چې دی نو آخر انجام چې دی نو والعاقبة للمتقین، اخروي انجام چې دی نو دا د متقیانو د خوشحالو دی، د غیر متقیانو ته خوشحالۍ انجام نشته. علامہ اقبال بوے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر. زمونږ چې مخکینی کم مسلمانانو د اول دور مثلا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه، بیا د هغې نه وروسته د هغې خلفاو، بیا د هغې نه وروسته د هغې عمراو، نو د هغې خلکو چې مسلمانانو په مسلمانۍ باندې یقینو او د اسلام په اصولو باندې به ځان خبرو، عمل به پې کوو. نو وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. او مونږ چې دا نن ذلیله یو دا ځکه چې مونږ د قرآن نه رهنمایي نه حاصلو، د قرآن نه رهنمایي حاصلو نه حاصلو، د هغې په وجه باندې څنګه نه حاصلو. ځکه اوس په دې ټوله مجموعې کې د چا نه تپوس وکړم او یا تاسو زما نه څه معاملې تپوس وکئ. مثلا زه تپوس کوم چې تاسو مونځ ولې کوئ، نو کېدای شي دا ټول خلک وایي چې بس خلک یې کوي نو موږ هم کوو. خو که زه وایم چې یاره اخر په کوم ځای کې دي چې موږ ځان دونه 5 وخته راځو ښکته کېږو پورته کېږو، نو ډېر کم الا ماشاء الله هغوی ته به دا پته وي چې دا الله ویلي چې اقیم الصلاه، دا آیت به ورته یادي. یا دا زبرګه میاشت راشي یا د روژې دا میاشت، نو خلک خپل حسابات کتابات شروع کړي او زکاتونه وباسي. نو تپوس ته وکړي ولې، نو دا جواب به زمونږ کم خلکو ته معلوم وي. اکثر وایي یاره مولوي صاحب وایي چې په دې میاشت کې زکات وباسي او دا به هم داسې کول، نو بس زمونږ فکر دغی. خو چې الا ماشاء الله چېرته کم کې کود خلک به داسي چې هغوی به دا وایي آتو الزکا، الله وایي چې زکات ورکړئ، ومما رزقناهم ينفقون، د مال نه به خرچ کوي. نو دا دلیل چاته نه معلوم، دا ولې دغه شانې زمونږ خلک نه تپوس وکړي یاره په تبلیغ کې ولې دی، دا پته ورته نه لګي چې الله تعالی زما ذمه داري لګولې چې تبلیغ به کوې. الله تعالی وایي ولتکم منکم امة یدعون الی الخیر، تاسو به ځان له داسې یو اجتماعیت یې چې د خیر حکم به نورو خلکو ته کوئ، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر، چې کوم کار د خیر یې هغې ته به نور خلک هم رابلئ، په خپله به هم کوئ، او چې کوم د ګناه کار دی په خپله به هم نه کوئ، نور به هم ترې منع کوئ. دا پته ورته نه وي. خفه نه شئ. حج والا نه تپوس وکړه حج ولې کوې، ما دا د اورېدلي ځکه زه تاسو ته وایم، ښه کېدای شي تاسو نه یې اورېدلي. نو ما یو ملګري نه تپوس وکړو ته ولې په مخه هر کال حج له ځې، ګوره چې حج له لاړ شم که نه په هغه کال باندې زما کاروبار کې ډېر وسعت راځي،
د هغه ذهن دا دی چې بس دا د خیر یو کار دی د یو نیکۍ یو کار دی او ظاهري اثر ما ته دا معلومیږي چې حج له لاړ شم او تبلیغ له لاړ شم یا چېرته داسې د خیر کار وکړم نو په رزق کې مې برکت ډېرېږي او برکت تاسو پېژنئ حرام خورۍ ته وایي زمونږ خلک حرام خورۍ ته څه وایي برکت ورته وایي چې په کم کال باندې موسم ووایي که نه د غریب پورې مرۍ باندې غلی شي وایي نن مې په رزق کې برکت پیدا شي چې کم بېوسه خلک چې هغوی سل روپۍ را جمع کړي او د هغه نه په رشوتونو کې او په کمیشنونو کې او په ذخیره اندوزۍ کې ما ته بله ورځ یو ملګري ویې روژه را روانه ده وټ ګټ به وباسو څه کمزوری شوی نو ما ته ویې په روژه کې به یې وټ ګټ وباسو بیا چې روژه تېره شي نو بیا به سړی څه وایي یاره جي بس لاړم پلانی کار مې وکړو نو بس برکت پکې وغورځېده مطلب دا دی چې د بل په مرۍ دې زور کړو نو دقې ته د برکت وایي په دې وجه باندې الله مو بخا که دا مونږ تپوس وکړو نو چاته دا پته نه دقې جوابي دا ورته پته نه چې الله ویلي چې ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا چې کوم سړی بیت الله ته تلی شي هغه اخراجات ورسره وي په هغه دا فرض دی الله ابد الله کور ته حاضري کوي دا دلیل چاته نه معلوم ولې نه معلوم خلک وایي چې دا مولیانو کار دی مولیانو کار نه دی دا زما استاد د ټولو کار دی د ټولو کار دی ابوبکر صدیق د کومې مدرسې نه فارغ و یوه مدرسې هم نه ویلې خو چې پیغمبر به ویل هغه به یادول عمر د کوم رضی الله عنه هغه به د کوم مدرسې نه فارغ و کم شلم شپاړسمې کړو نه همدغه قرآن یاد کړی په معنی پوهېدو او چې په هغې کې کوم هدایات و د هغې مطابق خپل ژوند تېرو بعضې خلکو نه تپوس وکړي یاره جي دا کار ولې کوې نو هغه عجیبه جواب کوي یاره جي موږ بې تعلیمه خلک یو انپړ خلک یو ښه نو جي دا کار د چا دی نو دا د تعلیم والا کار دی نو زه بل ورځ مې یو لیک کته نو پاکې لیک کې یو سړي ډېر ښایسته لیکل کړي و زه به تاسو سره شریک کړم اگر چې نه د قرآن الفاظ دي نه حدیث دي هغه وایي چې یاره عجیبه تصور دی زموږ دا خلک ټول توانایي خپله په تعلیم باندې لسم وکړه شلم وکړه درشم وکړه دا چې دی نو دا ټیکنیکل تعلیم وکړه دا چې کوم دی نو ساینس ووایه دا وکړه دا وکړه ویل زه خو چې په دې خپله معاشره کې وخت تېرومه نو چې دیوال جوړومه نو انپړ مصري راله جوړوي چېرته مې شلم پاس ونه لید چې په هوټل کې ځان له چای تیارومه نو هغه سړي چې هغه ته هم نه وي ویلی ښایسته چې هغه جوړوي چې ترکاڼ ګورم نو انپړ هغه چې هغه پنځم هم نه وي ویلی ښایسته دروازه هغه جوړوي دغه شانې د ژوند یو 40-45 سیزونه داسې لیکلي وو چې په دې کې خو چې زه ګورم نو ټول انپړ دي دا ټول د ژوند د ترقۍ چې کوم کارونه دي دا ټول انپړ خلک کوي نو بیا اخر کې هغه یو خبره کړې وه ډېره مزیداره هغه وی چې زمونږ اصل کې وخت د انګریزانو څخه تېر شوی دی انګریزانو په موږ حکومت کړی دی نو انګریزانو موږ داسې ساتلي او داسې عادت کړي وو چې د 2 وختو ډوډۍ موږ ته د چا په کور کې میلاو شي موږ وایي دقه زندهباد بیا هغه ته سټ سټینډ بیا د هغه قانون او د هغه چې کومه طریقې هغه بیا موږ په ځان باندې اپلای کوو د هغه پیشن هم خپل کړی د هغه رواج هم خپل کړی د هغه مذهب هم خپل کړی دا ولې دا ځکه چې موږ د خپل تعلیم نه خبر نه یو چې خبر نه یو نو علامہ اقبال وی چې وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر من قرآن پریښودو نو خوار شو واقعي چې الله تعالی قرآن کې فرمایي چې يرفع بهذا الكتاب په دې کتاب باندې الله تعالی ان الله يرفع بهذا الكتاب يرفع الله الذين آمنوا الله تعالی مؤمنان پورته بوزي پورته درجات ولا بلندي یوازې د آخرت نه دنیا کې مولا درجات بلندي د حضرت عمر په دور کې د مسلمانانو حکومت څومره و د ابوبکر دور کې څومره و داسې پسې شماره ده حضرت علي په دور کې بیا د حساب نه اوچت شو چې خدای ورته کنټرول کولی ګران و چې اوس او د بیا د اموي او د عباسي خلفاو په دور کې بیا خو براعظمونه د یو حکومت لاندې رالل په دې وجه باندې الله مو بخا زمونږ او ستاسو عزت لار چې ده نو هغه دا ده چې مونږ او تاسو د قرآن نه ځان خبر او د قرآن نه ځان خبرول په دې وجه ضروري دي چې الله تبارک وتعالی په قرآن کریم کې فرمایي ان هو الا ذکر للعالمین دا قرآن د ټول مخلوق دپاره یاد ذکر دی ذکر لمن شاء منکم ان یستقیم څوک چې ترقي کول غواړي او سیده کېدل غواړي د هغې دپاره دا یو بهترین نسخه ده چې په قرآن باندې ځان پوهه کړي وما تشاءون الا ان یشاء الله رب العالمین خدای یو خبر واورئ چې د قرآن سره د تعلق دا نسبت دا د کسب باندې نه کېږي دا په غوښتو باندې کېږي چې د الله نه وغواړې نو چې د الله منشا پکې شامل شي
او د الله خوښه ورسره شامل شي نو الله توفیق ورکړي قرآن طرف ته. د دې نه پته ولګېده چې چاته قرآن ته د ناستې توفیق نه میلاویږي دې ته د الله تبارک وتعالی د طرف نه د انعام نه محروم دي. نو په دې باندې د الله تعالی طرف ته د الله نه توبه ایستل پکار دي چې الله زما توبه ده، الله ته راته معافي وکړه. دا خو چې زه قرآن ته نه شم کېناستی، د دې مطلب دا چې دی ان یستقیم زه سیده کېدی نه شم. نو الله تعالی فرمایي وما تشاءون الا ان یشاء الله رب العالمین. او بیا خبره پکې دا یو زده کول دي چې قرآن ویل یوازې نه دي. موږ په اکثر دا کم جماعتونو کې چې امامان لګیا او ختم کوي په تراوو کې، نو د حافظان چې دي وایي 3 ختمه مې وکړو 4 ختمه مې وکړو او خوشي جنت زمونږ ځای دی، موږ به په مینځ کې ناست یو د امیان خوښې خدای والي. او دا په کورونو کې چې کم بوډاګان ناست دي ناست تلاوت کوي بل خو کار نشي کولی، مطلب چرته تللی نشي چې غټ کار وکړي، نو تلاوت کوي نو هغه هم شمارله کوي ما دونه ختمونه وکړه، دونه ځل مې قرآن ووایو. خبره ده تلاوت خو د ثواب کار دی، خو د قرآن د تلاوت یوه ذمه داري ده. الله تعالی چې کله د ابراهیم علیه السلام دعا ذکر کوي یتلو تلاوت پکې هم شته، ویذکیهم ورسره د دې تلاوت په نتیجې کې انسان به خپل تربیت کوي او د خپل قوم تربیت به کوي، د هغې نه به ګنده خویونه لرې کوي. نو چې ګنده خویونه سړی پیژني نه نو لرې به څنګه یو سړي ته دا پته نشته چې د ما په دې مخ باندې دا کم داغ دی دا د پلیتۍ دی، نو به لرې سکي اب وایي کېدای شي دا چېرته څه خال دی خالونه خلک پرې دغه باندې ږدي. په دې وجه باندې الله تبارک وتعالی فرمایي تدبر به کوئ. تدبر څه ته وایي؟ قرآن کریم کې دی چونکې بالکل دا ټایم شارټ و نن نو زه به صرف هغه الفاظ ویم. یو ټکی راغلی تتذکرون او یو راغلی افلا تتدبرو یا الم یدبرو، دا ټول الفاظ دي تدبر او تذکر. نو تدبر دې ته وایي چې ښه سوچ پې وکړه. ما ته یو ملګري ووی چې یاره زه چې تلاوت کوم خو پوهېږم پې نه، نو ځان له مې تجربه نه وکړې خو هسې هغه ته مې د خپل استاد یوه قصه وکړه. مېل ته دا آیت څو ځل ویل؟ یو ځل. داسې زه مېل داسې مه وایه، مېل ته یو ځل ووایه او بیا چې آیت دې ختم کو بیا پې راسره شه، چې په دویم ځل نه په درېیم ځل پې راسره شه، چې په درېیم ځل پې راسره شه. ته چې آیت 3-4 ځل ووایې که نه تکرار یې کړې، دا تکرره نو تقرره. کله چې یوه خبره ریپیټ شي دوهراو شي نو هغې سره دا انسان ذهن ته کوزه شي. نو مې ته 2-3 ځل ووایه او بیا ته ترجمه کوه چې ته پې پوهېږې که نه پوهېږې. بله ورځ ما ته وویې ویې راسه ناشنا خوند کوي. مایل ولې؟ وی اوس چې کوم ویل یو ځل چې تلاوت وکړم په دویم ځل په درېیم ځل ویل یو ټکی که رانه پاتې شي که نه نور به ټول آیت په معنا او په مفهوم باندې پوهېږم. نو تدبر دې ته وایي چې د الفاظو په معنا باندې سړی ځان پوهه کړي، ځان پې پوهه کړي، دې ته وایي تدبر او دې ته وایي. او بیا د دې نه چې کوم سبق سړی اخلي هغې ته وایي تذکر. سره دې یاد کړه نو حقه وکړه. الله تبارک وتعالی قرآن کریم کې فرمایي رسول راغلی دی تاسو ته او قرآن ورسره دی، خو د دې رسول ذمهواري څه ده؟ یبینو چې دا تاسو ته یبین لکم، د دې دپاره چې دا بیان کي تاسو ته. نو مولوي صاحب به درته بیان کي د قرآن هغه مفهوم به درته بیان کي. نو چې مولوي صاحب بیان که نو مولوي صاحب به پې عمل کړی یا به نه کړی، خو ستا دپاره چې بیان شو نو تا دپاره هم د عمل نو عمل لې په څونه وکړو. نو چې کله څه واوري که نه سړی عمل به وکړي. نو چې سړي څه اورېدلې نه عمل به څه وکړي. بعضې خلک وایي یاره جي بس مولیان نور ته کار نشته خو چې دا روژه شي د هر طرف نه ترجمه شي مازغې راله خراب کړه. نو مازغه دله ځکه خرابوي چې تا ته څه حاصل کړي نه دي. که تا ته څه حاصل کړه که نه او تا ووایې چې ما واورېده پلانۍ خبره یې وکړه پلانۍ یې وکړه. موږ یو ځل ترجمه کولی و دی کې نو یو هلک کور ته لاړو نو هغه په دې 28مه سپارې کې یو حکم راځي قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله، دا آیت وایو نو پای کې د زهار حکم. نو هغه مولوي صاحب چونکې کشران ورته ناسو نو هغه مفهوم داسې ادا کړو چې کوم سړی خپلې ښځې ته دا ووایي چې ته د ما مورې، نو دا ښځه په دې سړي باندې بنده شوه تر هغې چې تر څو یې کفاره نه یې ورکړي. نو هغه مولوي صاحب د الفاظ داسې ویلي ویل چې بیا ښځې تابعی نه وی داسې ویلو. نو په کلي کې یو ماشوم ما کور ته لاړ او خپه و. مور یې ورته ولې خپه یې؟ وی مولوي صاحب وایي چې ښځې ته بابۍ نه وایه زه به تا ته څه وایم. هغه خو ته خپله ښځه یادوله، نوم یې ښځه خو نه یادوله. ویل مولوي صاحب وایي چې ښځو ته بابۍ نه وایه نو اوس به موږ څه وایو؟ نو دا ولې؟ دا ځکه چې تاسو واورېدو د عمل توفیق به میلاو شي. چې ستا اورېدلي نه وي سړی په عمل څه وکړي؟ 100 خبرې سړی واوري په 2 خو به عمل وکړي که نه، خو سړی یو هم نه یې اورېدلي نو عمل به د کوم ځای نه وکړي. په دې وجه باندې خدای مو بخا
الله تبارک وتعالی په دې معاشرې کې چې کوم بهترین خلق دی نو بهترین خلق محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چاته ویلي وای من تعلم القرآن وعلمه خیرکم او خيارکم بدواړه ټکي بیر ان من خيارکم دی او بل دی کې خیرکم من تعلم القرآن وعلمه چا چې قرآن ځان له زده او به بل ته وښود د معاشرې ښه خلق دی بعضې خلک ویرجي په دې معاشره کې د مخې یو ملګري ډېر ښه نیک عمله سړی دی خو د هغه د خولې نه دا وخته وی چې په دې دنیا کې یو سړی مسلمان نشته ما شته دی ځکه خو د دنیا باده ده د الله پیغمبر ویلی دي چې کله دې دنیا نه د خیر خلک ختم شو الله بیا ورانوي بیا پکې ضرورت نشته چې کوم قومونو د خیر ماده ختمه شوې الله پاس تر کړي دي نو بهترین انسان هغه دی چې ځان له قرآن زده کړي نورو خلکو ته وکړي اوس موږ او تاسو په خپله باندې ځان ته سوچ کوو دا دوه خویونه دي یا به ځان له زده کړي یا به بل ته ښایي نو اوس که موږ بل ته وایو نو هغه علمای خو چې ځان له زده کول دي نو خو موته یو نو موته د قرآن زده کړې ته کینو که نه کینو نو ځان جایزه به په خپله والو بهترین خلک معلومو چې بهترین څوک دي روژه بهترینه د چا وه چې قرآن ته پکې ناست وي تراویح بهترینه د چا وي چې ډېر قرآن دې پکې ووایو دعا بهترینه کومه وه چې د قرآن مطابق دې وغوښته عمل بهترین کم دی چې د قرآن د اصولو مطابق نو دا به په څه کېږي دا به د قرآن سره په تعلق باندې کېږي او قرآن سره تعلق په دې روژه کې ډېر په اسانه باندې جوړېږي رسول کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل خپلو ملګرو ته وی هلکه په تاسو کې داسې څوک شته چې د هغه دا خوښوي چې تیمرګري هغه هغلته بادارونه یاد کړي زه به تیمرګري بیان کړم وی چې هغه تیمرګري بتهان او یو چې دی عقیق بادارونه یاد کړي نو دلته موږ به تیمرګره منډه به یاد کړو یا بټخیله به یاد کړو چې تیمرګري بازار ته لاړ شي او ماښام راځي او یوه اوښې په مزدورۍ کې ګټلې راشي یا یې دوه اوښې را روانې کړي یا یې درې را روانې کړي یا څلور روانې کړي دا پکې د چا خوښه ده هر یو یا رسول الله دا کم یو نه ده خو مونږ خو وایو چې اوښه خو لا پرېږده مونږ چې هلیکاپټر مو سره راوستی وی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې کله ته جومات ته لاړ شي حاجي صاحب یاد یې کړه چې کله ته جومات ته لاړ شي او په جومات کې یو آیت یاد کړي د هغې په معنا او په مفهوم ځان پوهه کړي لکه تا چې د بازار نه یوه اوښه راوستی په دنیا کې دا یوه اوښه پیدا کول چې دا ډېر زیات قیمت غواړي په دې وخت کې 4-5 لاک روپۍ قیمت جوړېږي نو د یو آیت په زده کړه باندې تا ته دونه خیر میلاویږي لکه یو اوښه چې دې راوړي چې دوه شي دوه چې درې شي درې چې څلور شي څلور او چې پنځه شي پنځه او یو حدیث خو به تاسو بار بار یاد کړی تبلیغ سر وایي چې رسلو رکاتو نفلو پې الله تعالی څه ورکوي ثواب ورکوي نو زه درته وایم په دې روژې په دې میاشت کې په هر جومات کې که نه وي نو داسې په نږدې جومات کې ترجمه شروع وي زما په خپل کلي کې ترجمه شروع ده د لرې ځای نه طالب علمان راغلي هلته کې سبق وایي خو د خپلې علاقې هغه چې مشمار کړه پرون پکې په ټولو علاقې کې پکې 15 کسانو که شپږ پکې ناست او چې کوم د نورو علاقو نه راغلي خلک نو د سلو نه زیات دا چې کومه نږدې په چا باندې د الله تعالی نعمت خورېږي که نه هغه دې ته نه جوړ نو زه راته رسې نه یم چې ته کښېنه او ټول روژه قرآن مجید ته کښېنه او کاروبار مه کوه زغه مه کوه اوس خو ناشنا ناشنا طریقې رالی یو آیت ته کښېنه یوه اوښه دو آیات یاد که دوه اوښې درې آیات یاد که درې اوښې نو هغه پښتو کې خلک وایي د بوډۍ زویه نو څه خو بویه که نه چې یو ته نه جوړ دوه ته نه جوړ درې ته نه وی جوړ نو بیا دا تره مسلمانۍ دا دعوه د کم ځای نه کوي او دا ځان ته بیا داسې تحریکي څنګه وي او ځان ته تبلیغي څنګه وي او ځان ته حاجي څنګه وي او ځان ته مجاهد څنګه وي او ځان ته چې د پښتون ځان ته څنګه وي چې یو آیت تم نشي کېناستی ته په ورځ کې یو آیت هم نشي یادولی په دې وجه باندې خدای وبخښه چې په کوم ځای کې د ترجمو اهتمام دی هلته کې ترجمو ته کښېنئ لږ یاد کې څونه هم اوس وقت ونه وخت ورکړئ خو داسې چرته مه کوئ چې بس دغه شانې چې ایسته تېر شوی یاره بس وزګار نه یم ځان ورته وزګار کړه او خصوصا په دې روژې کې زموږ په دې جومات کې به هم سبا نه بل سبا مولانا محمد رسول خان صاحب د ماسپښین نه وروسته ترجمه شروع کوي دلته چې کم نږدې خصوصا دا دکانداران دوه درې کسان په یو دکان کې عملا د یو کوري نو یو راشي 10 منټه یو تېر کوي بیا هغه لاړ شي بیا هغه بل راشي یو 10 منټه تېر کوي خو کم از کم د قرآن د یو آیت سره خو تعلق جوړ کړي که نه او که دام نه وي نو پخوا خو زموږ په دې علاقو کې دا اپم خو هغه اپم ډېر زیات بیا بدنام شو نو اوس دا د موبایل په ذریعې باندې چې کم ذرایع دي په دې باندې خو ډېر اسانه شوي ده خپل موبایل ته زر 800 روپۍ واچي او ټوله میاشت چې دی نو هغه بیا د هغې د انټرنیټ په ذریعې باندې د فیسبوک په ذریعه د ټویټر په ذریعه د واټساپ په ذریعه باندې خپل درسونه زه په خپله باندې د سهرې یو 4-5 آیاته ترجمه کومه نو زما سره په دې واټساپ باندې چې کوم ملګري زما ترجمه اوري نو هغه 29,000 خلک دي 29,000 خلک او مخې ته راته څو کسان ناست یو 68 دی یو 72 دی یو 1000 دی 3 کسان ناست
خو چې کوم خلک یې اوري نو هغه 29,000 خلک دی یا به اوري یا به نه اوري خو د ما ته په هغه دغه 29 ګروپونو کې چې کوم خلک دی 29,000 خلک دا ولې خدای مون بخا چې زمونږ دغه شي چې 68 او 69 والا او تاسو یقین وکړئ په دې الیکشن کې خو داسې حل شوی دی که نه چې دا ځوانان بالکل ته به وایې چې د دنیا سره ورانه شوه د دې انسانانو سره ورانه شوه که د قرآن سره ورانه شوه زمونږ په دې جوماتونو کې د جوماتونو ته لاړم دا کم چې ځوانان کشران دي دې ډولې دې منځونو ته بالکل شا کړه جوماتونو ته نه راځي په دې وجه باندې خدای وبخه دا یو خبره یاد وساتئ دا روژه ده د روژې په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کم سړي باندې روژه تېره شوه او ځان یې په الله ونه بخو تبه او برباد دی ځان یې په الله ونه بخو نو په دې وجه باندې راځئ دا میاشت د روژې را روانه ده دا د روژې درسونه چې په قرآن کریم په کم ځای کې شروع دي په خپله باندې آباد کوئ که ګنټو باندې نشئ کېناستی په منټونو ورله ټایم ورکوئ او دلته چې کومه ترجمه کېږي انشاءالله دې ترجمې کې دا نږدې ملګرو ته مې درخواست دی چې کښېنې درخواست مې دی ښه حکم مې نه دی ځکه چې دلته خو د هره جمعه درخواست کوم خدای شته ما پکې روغ کال ترجمه کړې وه او په روغ کال کې په اول کې راسه 29 کسانو په اخر کې راسه 14 کسانو یو دا استاد یو د به ډیټ اف برث 47 که 48 وي او زه مو د پکې 68 67 والو ما دغه شان ما په تمام زولي پکې یو کشران نه پکې نو چې دا خپل کشران قرآن ته کښېنوئ دا خپل مشران قرآن ته کښېنوئ په خپله ورته کښېنئ الله تبارک وتعالی دې موږ ټول له د عمل توفیق راکړي یوه خبره اخر کې کوم هغه ده چې دې جومات پرې دویم چت باندې په هم مسایل دي موږ د بار بار اصرار په وجه باندې چې کومې پیسې د جومات کې د کرایې په مد کې راتلې هغې باندې بره کار شروع دی خو د هغې د کاپي کېږي نه نو چې کوم ملګري په هغې په دې جومات کې بحیثیت جومات څخه خپل تعاون شاملول غواړي د سیمټو په صورت کې د زغه په صورت کې د باجرۍ په صورت کې د مزدورۍ په صورت کې هغه پکې خپل تعاون چې دی نو دلته کې استاد جي ناسي دلته دغه شانې د لک ناسي وخاص قاری صاحب ناسي د دې سره خپل تعاون سره شامل کې او دا جومات آباد کې چې په بر دویم چت باندې چې کم دغه چې د دې زر قابل استعمال شي چې پکې ډېر کسان ورپکې مونځ کوي د ډېر لوی خزانې او د ډېر لوی ثواب ذریعه به وګرځېږي الله دې عمل توفیق راکړي اللهم ربنا اتنا فی الدنیا حسنه وفي